بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپور کې مرمن ناصر یاسر خان دي. تاسو به چې نن الف خان شیرپور ډېر زیات خوشاله دي. په حقیقت کې خوشاله ما ویل کېږي که نه وي دنیا د چا د مخ آبادي. په دې دنیا کې ښه خلک ډېر زیات دي، ډېر زیات دي. بیا چې وي خدمت کوي نو الله میلاویږي چې الله میلاو شي. چا پروا نه کوي. الف خان شیرپور الحمدلله په دغه کې تر دې وخته پورې د خدای پاک برقرار وساتي چې په خپل نفس هم قابو ساتي او په خپل کار کې نور مخ په وړاندې لاړ شي. نو الحمدلله په ژوند کې مې یو خواهش و چې ما یتیم خانه لوی بلډنګ پری خصیب قربان صاحب چې زموږ د ټیل پی د ضلع 400 امیر دی، خدمتي انسان دی، خو زما د خواهش نه هغه خبر شو او ما ته وی راشه. هغه خپل وسه وکړله په دې ټول باندې هر څه د خپلې خرچې وکړلې. د هر یو څیز د 2 کمرې په دې د بره چې کم دی نو 8-9 کمرې راځي. دا لوی دغه د شا اخوا ورسره زموږ مدرسه ده بیا او دې خواته چې کوم دی نو یتیم خانه ده او دا مخامخ دغه ځای کې موږ کټکۍ ویستلې ده. نو دغه کټکۍ سره 15 مرلې ځای دی خو خدای وس راکړه نو نن یې ورسره اخلو نو دا ځای به نور هم غټ شي. زموږ په دې 400 کې یتیمانان ډېر زیات دي او د هغوی د تعلیم چې کوم دی نو ډېر زیات ضرورت دی. د هغوی د علم نو علم خو چونکې الامین ټرست ډېر زر ده چې حاجي آباد شریف نه د دغې هم پرانیسته وشي او د دې مدرسې به د روزدو کې د دې یتیمخانې دارالخدا یتیمخانه چې کومه ده د ډاکټر محمد شفیق صاحب په لاسو به ډېره زر افتتاح کړو. بس نور هر څه مکمل دی، قالین پکې هر یو شی چې کوم دی نو هغه ولګېده. خو دې وخت کې زما دا پروګرام څو ګوري او کم یتیمان والدین نشي ساتلی نو دارالخدا یتیم خانه په حاجي آباد کې په عمرزو کې الف خان شیرپور ویلفیر فاونډیشن د سوري لاندې د هغې باقاعده تاسو ته موږ تحفظ درکولی شو، پنۍ درکولی شو. په دې کې به کیمرې لګي په هره کمره باندې. خدای وس راکړه تاسو را سره کومک وکړو، مرسته مو کړله. نو بره چې کوم دی نو په دې باندې 8-9 کمرې راځي، په هغې به کمرې لګو او موږ سره دغه 15 مرلې ځای دی. 15 مرلې ځای موږ له په ډېر ښه قیمت راکوي. نو دغه هم اغستی شو. ګرانو کتونکو دغه زما خواهش و الله پاک پوره کړه چې د یتیمانو خصمانه وکم، کفالت یې وکم، وسیلې جوړ شم. په یو کس کار نه کېږي. دلته کې خصیب قربان صاحب د هغه نګراني د هغه سره سټاف موږ سره دا ملګري دا کارکنان موږ سره لګیا دي که نه. نو دا بلکل پرې ویړیا لګیا دي، هر سړی خدمت کوي. دا ما سره چې کوم مشر موجود دی دا د وردګ قوم د دې 400 مشر دی. 300 خاندانونه دلته کې لري، د دیر اوسیدونکي دي. 300 صرف دوی ځان سره رجسټر کړي دي چونکې 400 کې د دیر خلک ډېر زیات دي. دا هم دلته کې خادم دی، دلته خدمتګار دی، دلته کې چې کوم دی نو موجود به وي. نو داسې قسمه خلک چې کوم دی هغه به زموږ سره په دې کې مرسته کوي، تعاون به هم راسره کوي. خپل یار دوست هم وي. دا ماشومانو سره چې کېدي چې یتیمي پلار یې نه وي، مور د چا نه وي، موږ سره یسیران هم شته او یتیمان هم شته. نو دې نه به انشاءالله بیا به ډکي چونکې دې وخت کې 2 کمرې دي او په هره کمره کې چې کوم دی نو د 50 نه زیات ماشومان راځي. دې وخت کې ورته قالینونه هر څه چې کوم دی نو دا اوس منګروړله ورسره چې کوم دی نو سیلنګ پکې شوی دی او پکې چې کوم دی په هره کمره کې 2 ولګېدل. په دې پوړو باندې بره موږ سره ډېره غټه ایریا ده انشاءالله هم ښایو. نو ستاسو د کومک ضرورت دی. یتیمخانې له راتلی شئ حاجي آباد ته. حاجي آباد کې بیا خصیب قربان صاحب جومات تپوس کولی شئ. هلته کې زموږ یتیمخانه ده. یتیمخانې ته راتلی شئ، په خپل لاس هم راسره کومک کولی شئ. په دې باندې زموږ نمبر هم دی، په هغې هم راسره کولی شئ. دغه د الف خان شیرپور ویلفیر فاونډیشن په دې 400 کې 80 کوره ورکړي دي خلکو له، وسیله شوي دي، چابیان یې ورکړي دي، مدرسې شته، جوماتونه هم جوړ کړي دي، په زرګو زنانو ته هم سلایي مشینونه ورکړي دي، علاجونه هم کړي دي، په یتیمانو باندې تعلیمونه روان دي. دې یتیمخانه کې موږ ته دا غټه پیدا ده چې ډاکټر محمد شفیق صاحب د طرف الامین ټرست لخوا چې کوم دی د یو لوی سکول پرانیسته به ډېر زر کېږي. ورسره یو ډېره لویه دارالعلوم دی. نو د دې یتیمان به په دغه سکول کې هم سبق وایي. دې نه په عمرزو کې یا په تنګي کې یا په 400 کې داسې سکولونه موږ سره په رابطو کې دي چې انشاءالله چې د دې ماشومان به په اعلی سکولونو کې سبق وایي. نو دا هم ډېره غټه موقع موږ دغه یتیمانو ته ورکوو. خوراک څښاک د نن نه چې کوم دی الحمدلله د ټیلپي له طرف نه دا زه اعلان کولی شم او خدای پاک را باندې ډېر لوی احسان وکړو چې زما فاونډیشن ورسره نور هم وسیع شو. دې وخت کې زه په زرګو زنانو ته کپړې ورکولی شم. دونه نوې کپړې ما سره موجود دي، کوټونه را سره موجود دي، کمبلې را سره موجود دي. دا دغه ټیلپي مهرباني ده. انشاءالله مخ په وړاندې به دغه څیز بوځو. مشره څنګه یې جي؟ خیر دی جی. زما نوم جمت الله دی، د حاجي آباد اوسېدونکی یم. د دې
مدرسې او د دې جومات د دې قاري حاسب صاحب دغه و د مقتدیان یو او دې جومات کې مونږ ډېرې هلې ځلې کړي الف خان ورور دا قاري صاحب مونږ له صاحبانو راکړی خدای دې خوشحاله کړي دا زموږ جومات یې آباد کړه ماشومانو ته سبقونه وایي او ستا ډېره ډېره شکریه دی د جون د ډیره تجربه ده ډیر ګرځېدلې ډېرې جرګې مرکې دي کړي دي الف خان شرپو د کم وخت نه دي اورېدلې دي او نن دومره لوی ټرست دومره لوی اعتماد چې په دې باندې لکو روپۍ لګېدلې دي که نه او وروره ستا مونږ الف خان شیرپاو صاحب ستا مونږ ډېره شکریه ادا کوو چې زموږ صاحب په دې کار کې برخه واخیسته مونږ له دې دا خدایي خدمت شروع کړه په دې مونږ ستا ډېره شکریه ادا کوو ستا ډېر قدر او عزت کوو دا زموږ د حاجي آباد د دې کلي د آبادۍ دپاره د مسلمانانو د خدمت دپاره او تا خو د ډېر وخت نه موږ اورو خدایي خدمتونه لیکلي د خلکو سره ډېرې مهربانۍ کړي دي په مونږ خدای فضل وکړو چې زموږ حاجي آباد له ته رالې نو زموږ دپاره دا پیدا شوه چې مونږ د یتیمانو پالنې د کونډو زنانو پالنې دا به مونږ له کې او انشاءالله زموږ د نه دا تمه ده چې ډېرو مسلمانانو سره دې ښېګړې کړي اوس بیا د حاجي آباد د خلکو سره وکړي د نورو مسلمانانو سره بیا وکړي ستا مونږ ډېره شکریه ادا کوو په دې باندې چې مونږ له رالې قاري آصف صاحب زمونږ پیش امام هم دی د دې ځای ذمهوار هم دی د ضلع صدر هم دی او زمونږ د دې جومات پیش امام دی د هغه مونږ ډېر قدر او احترام کوو په دې خاطر چې یاره زمونږ د راروان نسل دپاره خدمتګار الله جوړ کړو ستا ډېره شکریه په دې ادا کوو چې زموږ سره تعاون او تړون وکړه او د یتیمانو د ماشومانو د دې کلي د دې علاقې د مسلمانانو خدمت کې الله دې د دې عوض درکړي الله دې ستا پالنه په خپل فضل او په کرم وکړي او زموږ همداسې سړی په کار دی په حاجي آباد کې دا د دین مرکز دی حاجي آباد د باباجي صاحب د وختونه ټول پکې غریبانان خلک اوسېږي وسې نه کېږي نادار دي نو د بچو پالنې نشي کولی ستاسو د مهربانۍ د لاندې خدای عالمان کی خدای نیکان کی د هغې اجر او ثواب هم درته میلاویږي او دا خدمت خلق دی بس الله درته میلاو دی په خود خدمت باندې او قاري صاحب هم چې کوم دی ډېر مهربانه دی ځکه زموږ پر روان نسل یې رحم وکړو زموږ د کوڅې د کلي د خلکو سره ډېرې مهربانۍ کړي دي موږ ستاسو د دواړو ډېره ډېره شکریه ادا کوو او مننه هم کوو او احترام هم کوو چې زمونږ د دین او د دې کلي او د دې کشر کل پالنې کوئ الله دې ستاسو پالنې وکړي مننه ډیره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو نه یوازې حاجي آباد نه یوازې عمرزو بلکې تنګي تحصیل شب قدر تحصیل چارسدې تحصیل دا یو مرکز دی د مرکز ته خپل ماشوم راوستی شي انشاءالله چې زموږ څومره وس وي د خپل بچي نه به ورته کم نه ګورو د هغوی موږ وایو چې ښه خصمانۍ وکړو او د دې ضلع یو ښه وګړی وګرځو د دې پښتونخوا یو ښه وګړی وګرځو د دې ملک یو ښه وګړی وښیو صرف د دین ښودنه د دنیا ښودنه سکول تعلیم خوراک څښاک ښه تربیت دا به انشاءالله دلته کې روان وي د ستاسو د کومک ته اړتیا لرو تاسو را سره بالکل مرسته کولی شئ چې دې خواته ورسره دا ځای والو بره پې ابادي وکړو دا غورې جس چې کوم دی نو دا خصیب قربان صاحب چې زمونږ امیر دی د ټیل پي او ورسره چې کوم دی د ډاکټر محمد شفیق صاحب مهرباني ده لطیف صاحب هم مننه کوو نو مقصد هم د دې خبرې او د دې دغه دا دی چې خدمت کې نه الله ملاویږي دې وخت کې دا د الف خان شرپو ویلفیر فاونډیشن د سوري لاندې د دغه یتیم خاني د دومره لوی بلډنګ یار زه د الله نه نور څه غواړم داسې تیارې کمرې تیار کور تیار هر څه دا خدای پاک ما له ډېره راکړل چې یاره ته دا خواهش لرې او تا سره ماشومان دي راشه وکړه انشاءالله دا د یقین او باور در کومه چې ماشومانو ته چې کوم دی نو هغه به بالکل ښه دغه کېږي ګوره چې دا نوې پکې دا لوس خصیب صاحب روړله کارپېټ یې راته واچولې زه ما ته وی چې تر څو پورې تیاره شوي نه چې ویړه کې بیا څه شک او شبه نه وي دا وګورئ دغلته پکې ولګېدل دې خوا ته راشه وګوره دننه ورشه دا سیلنګ پکې شوی دی په دې کمرو کې وګورئ جي سیلنګ شوی دی او پکې چې کم دی نو هغه دي باقاعده سیلنګ شوی دی پکې چې کم دی نو لګېدل په دې کمره کې د 50 پورې چې کسان زه دا کوم نو کولو پکې راځي دا دویمه کمره وګورئ جي دا وګورئ دا دویمه کمره دا ښه ښکلې یو دغه دی هغه د رور لګیا دی او دا موږ سره چې کوم دی هغه کټکۍ ده او په هغه کټکۍ باندې چې کوم دی نو 15 مرلې
کور ځای دی را سره میدان دی را سره هغه میدان چې کوم دی نو هغه اغاستي شو دا ګوره دا کومه کټکۍ چې دی دې کټکۍ نه اخوا ته چې کوم دی نه 15 مرلې ځای دی دلته کې باقاعده چې کوم دی نو مونږ سره دا ځای دی او بیا خوا په خوا مدرسه ده او په مدرسه کې به حافظان هم ته جوړو عالمان هم ته جوړو او چې د دنیا په تعلیم کې په کوم سکول کې داخله ان شاء الله کوشش وکړو چې په هغه سکول کې هغه یتیم ته داخله ورکو نو دواګانې هم راته کوي او زه د الله پاک لاک لاک شکر دی زه ډېره شکریا ادا کوم خدایه چې تا په ما باندې کم نعمتونه او کم خواهشونه مې چې ظاهر کړي دي نو هغه تا ماله خدایه راکړي دي انشاءالله مزید به کوو چونکې موږ دې نه مخکې کوم د ځای ابتدا کړې وه د یتیمخانې دپاره تاسو ته پته وي چې ډېرو خلکو هغې پسې پروپیګنډې وکړو د رنګ رنګ قیسې یې وکړلې نو دا تیار بلډینګ رالو انشاءالله موږ به په تنګي کې هم دغه شانتي یتیمخانه کولاو موږ به په شب قدر کې هم کولاو موږ به په 400 کې هم کولاو خو دې وخت دا سنټر دی بالکل چې کوم ایمرجنسي ماشومان وي هغه سره داخلولی شي مننه خوشحاله وباد